بسم الله الرحمن الرحیم اتم سیمسٹر مضمون د تاسو پښتو کې صحافتی ادب او ټاپک د میاشتیزه کن نو میاشتیزه کن په دوه ادوارو باندې تقسیم ده لومبنی دور 1957 دی او دویم دور د 1971 نه دی. کن خپل وخت یو معیاري ادبي مجله وه او پښتو ژبې د ترقۍ دپاره یې ښه کار کولو او نوې تقاضې به یې پوره کولې. دا به پریمیر شوګر میلز مردان له اړخه خورېده او وړمبو شپږو اشاعتو کې به د پښتو سره د اردو او د انګریزۍ برخې هم چاپ کېدې. د هغې وخت زلمي لیکونکي یعنی هغې وخت کوم زلمی لیکونکي او یاد شاعر کمر راهی د کن د انتظامی امور واکمن او د پښتو برخې مدیرو یعنی پښتو برخې مدیر کمر راهی وو او اردو برخه چې وه دا تاج سعید په حواله وه. پکې انګریزي برخه چې وه دا کرنل آر ان بیګن په حواله وه. بیا شپږو شمارو نه پس جولای 1958 کې کم پښتو برخه وه هغه بیله شوه. د مجلې اشاعتي کم سفر چې دی هغه په دو دورونو خور دی څنګه چې ما مخکې تاسو ته ووایي. نو دا لومبی دور چې دی دا جنوري 1962 کې سر ته ورسېدو چې پکې د دغې دور افسانه لمبر، غزل لمبر، ډرامه لمبر او د کلیزه لمبر خصوصي اشاعتونه هم شامل دي. د کن دغه تاریخي لمبرونه نن هم د افسانې، غزل او د ډرامې په اصنافو د حوالې بنیادی دستاویزات ګڼل شي. د لسو کالو وقفې نه پس ستمبر 1971 کې کن دویم دور اولنۍ شماره چاپ شوه او دا دور جولای 1975 پورې جاری پاتې شو. دغه دوران کې دغه موده کې کن 11 شمارې شایع شوي دي. لس کلیزه لمبر د کن د دویم دور یو تاریخي اشاعت دی. په دې اشاعت کې د مجلې د لسو کالو په وقفه کې د پښتو ژبې هر ادبي صنف جایزه پیش کړې شوې ده، وړاندې کړې شوې ده او دغه شان د دویم دور دغه لومبنی اشاعت د لومبنی دور د وروستو اشاعت سره مضبوط کړی شوی دی. د کن واکمنو د کن د اولنۍ شمارې په لومبنۍ اداریه کې د خپلې پالیسۍ اعلان څه په دې ټکو کړی دی وایي چې کن به خالصه ادبي پرچوي. ولې زمونږ مطلب د دې نه دا هرګز نه دی چې ګنې مونږ به خپل اصلي مقصد شاته کوو، مونږ به صحتمند ادب وړاندې کوو
ښکلی صحتمند ادب هغه وي چې په هغې کې فن او مقصد یو بل کې اخلی شوي وي او موږ تاسو سره د داسې ادب پیش کولو لوس کوو. دا پالیسي اعلان په دې کې شو. د کند پالیسۍ په هکله دا هم ویل شو چې د چغو سورونه به یوه ډډه د کند مقصد به د ژبې او د ادب خدمت وي، ورسره د ژوند ښکلا او د ملک او ملت خدمت به هم په نظر کې وي. دغه مقاصدو په رڼا کې مثبت او صحتمند ادب خورونه او پالنه د کند اشاعتي پالیسۍ بنیاد وګرځېدو. کند خپل لومړني اشاعت نه تخلیقي ادب او فکري لیکونو ته اهمیت ورکړو او د ادب په وسیله د ولس په مزاج کې د بدلون راوستو کامیاب کوشش وکړو. لومړني دور کې کند صفات 120 مخونه او بیا چې وه هغه 12 آنې وه. دویم دور کې مخونو تعداد 150 نه کم شوی نه دی او د یوې شمارې قیمت په 2 روپۍ و او د کال بیه به 10 روپۍ وه. دغه کند مجلې اهمیت دومره زیات و چې په کوم ځای کې به پښتون آباد و هغوی به کند اخیستو او لوستو به تر دې پورې چې ملک نه بهر یورپ، ایران او ایران نه علاوه عرب امارات کې به کم پښتانه هلته اوسېدل او به کند اخیستو او لوستو به او کند خپل وخت د دې درنې معیاري مجلې په وسیله د ژبې او د ادب د رفتار او په هغې کې د کار نه خبر شوي دي. کند ابتدا نه د زړو لیکونکي سره څنګ په څنګ په خپلو پاڼو د نوي قلمکارانو لیکونو هم ښه په مینه ځای کړي دي. کند حوصله افزایی په وجه بې شمېره نوي لیکونکي د ادب میدان ته راووته او دوی د کند د سرپرستۍ په وجه د ادب په میدان کې بیا وروستو ښه نوم پیدا کړو. کند خپل په لومړني دور کې د نوي لیکونکي په ادبي نړۍ کې متعارف کړي دي. کند ادبي نړۍ کې د درنو نومونو په ځای همیشه لیک معیار ته اهمیت ورکړی دی. دغه څیز د کند ادبي معیار اوچت کړی دی او د لیک په معیار کې هغې به د چا لوی لیکونکی به و او که غیر معروف ادیب به نو په هغې کې به چرې هم د مصلحت نه کار نه دی دوی اخیستی او نه یې پرې سمجوته کړې ده.